په فیسبوک باندې ریټونه کم شوي دي چې د وړو تروړه په دې شوه او پلانکي شوه چې دکاندار له ورشي نو ریټونه زاړه په زاړه دي اعلان شوی دی خو په فیسبوک شوی دی په سوشل میډیا شوی دی موږ ته ریټونه نه دي راغورځېدلي دلته کې مطلب دا دی چې که تیلو وویلی شي چې ریټ راغورځېدلی دی هغه ریټ موږ په هغه سرکاري ریټ موږ ته نه میلاویږي دغسې هر یو شی وه او مخکې نرخ دی چې کوم مخکې نه و دا کې څوک هم نشته څوک تپوس نه کوي دا چا تپوس کولی دا شی نه به نه یو کس چې سی صاحب راغلی وی دا حالات بنول خو هغه نه دی راغلی چې دوی داسې خپله ذمهواره ګڼلې که نه یو کار یې داسې په ذمهواره ګڼلې ګرځېدلې روڼې لګولې به دې دوکانونو باندې سم هم نه و قدرمندو اجاز احمد یم او دا ساعت زه ولاړ یم په تحصیل تنګي کې کم چې په ریټونو کې هغه د وړو نرخ دی که د تیلو نرخ دی که د غوړو نرخ دی چې په هغې کې کم کمې راغلی دي خو په تحصیل تنګي کې دغه شان ضعیف دوکانداران شته چې هغوی اوسه پورې دغه ریټونه هم دغه شان برقرار ساتلي دي نو د دې ضعیف خلکو سره دوکاندارانو سره به خبرې اترې به کوو چې هغوی دغه نرخونه په څو کې چلي او تر اوسه پورې چې کومه د تحصیل انتظامیه ده نو هغوی تر اوسه پورې په دغې باندې هېڅ پاملرنه نه راکړې او دغه ریټونه چې کوم دوکانداران دي نو هغوی د خپلې خوښې دغه ریټونه چلي او تر اوسه پورې ضلعي انتظامیې د تحصیل انتظامیې هېڅ قسمه پاملرنه یې نه راکړې نو د دې ځای ضعیف خلکو سره خبرې اترې به کوو چې د دې ځای د خلکو د دغې نرخونو په اړه څه تاثرات دي ما اجازه وایي ستا ډېره مننه چې ستا رالي او کمي راځي په قیمتونو کې خو دا صرف د کاغذي کاروي ده ځکه چې زمونږ انتظامیه شو زمونږ ایسي شو زمونږ چې کم دی نو نور عمله شوه هغوی په دې باندې بالکل چک بیلنس نه ساتي او دې غریبانو ته هماغه چې کم دی نو دغه شخړې مخې ته راځي هماغه قیمتونه بلکې زه ورته وایم چې عوام نه چې دا کومه متوسط طبقه ده دا هم ډېره زیاته په دې ګرانۍ کې تباه برباد شوله نو په دې تنګي کې خو خاص کر ډېره زیاته غریبي ده نو په کار دا ده چې زمونږ د انتظامیه روزي په دې باندې لږ نوټس واخلي او د دوکاندارانو باندې وګرځي څه د حکومت د طرف نه دا خبره څه خودساخته یو دغه جوړ کړی دی د هر یو دوکاندار خپل ریټ دی نو په کار دا ده چې زمونږ د انتظامیه روزي او په دې د غریبانو لپاره لږ په دې بند کې د کوششونو کې چې یاره د قیمتونه سټیبل شي او لږ شان عوامو ته ریلیف میلو شي وړه ارزان شوي خو دوکاندار نه ارزانوي دوکاندار یې مغه ریټ چلی چې په دې لپاره ایسي روزي او جرمانې ورکړي نو سیټ پوي ځکه چې هر یو شی ښه ارزان شوی دی اوس کې ارزان نه خرڅوي کله چې د ګراني دغه وشي نو اعلان سره سم په مارکیټونو کې ګران شي او چې د ارزاني اعلان شي نو بیا هغه خو به سټاکونه پراته بس بیا اوچت کې ریټ اوچت شي اخبار کې اوس بیان راځي او دوی نه دغه کوي که نه غټ دوکانداران ډېر ډیلران د ښه مال پروت دی خو مغه ریټ چلی ارزان شوي دي نه ارزانوي هر یو دغه کوي پکې ایسي چې چاپې وچلي او د هغه ډیلران غونډ روچت کړي چې یاره چې جرمانې ورکړي ولې ریټ نه ښکته کوي هغوی 1800-1500 ریټ ورکړی دی او دوی همغه 2400-2600 چلی اوس 120 ګرام ډوډۍ یادوي او موږ 110 خرڅو لکه بس موږ ته وړه ارزان نه میلاوېږي چې ارزان میلاوېږي نور په هم ریټ ښه میلاوېږي اول خو زه د ریډیو وطن شکریا ادا کوم چې رووتله او د مهنګایۍ په باره کې د عوامو نه تپوس کوي اول زه د دوی شکریا ادا کوم د مهنګایۍ خو ځکه نشته چې خلک روزي نه او بل د خلکو نه لشه وتېره روره را بیدار شي راویښ شي او بل زه دې ځای کې د تحصیل چې کومه اے سی دی او ډي سی دی زه هغوی ته زه دا وایم چې تاسو صرف بس اے سی ګانو ته ناست یې د دې غریب عوامو تپوس وکړئ روزئ کو د وړو ریټ وګورئ کو د فروټو ریټ وګورئ فروټ خو نشي خوړی غریب سړی کو د غوښې ریټونه وګورئ 500 روپۍ کیلو غوښه را نور داسې وګورئ هر یو سیستم ګډوډ دی حکومت نشته صرف برای نوم حکومت دی او نور حکومت خو نشته وروره دلته ګورئ تا خو ډېره ښه خبره وکړه اعلان شوی دی خو په فیسبوک شوی دی پریکټیکل موږ څه ونه لیدل لکه په فیسبوک باندې ریټونه کم شوي دي چې د وړو تروړه په دې شوه او پلانکي شوه چې دوکاندار له ورشي نو ریټونه زاړه په زاړه دي اعلان شوی دی خو په فیسبوک شوی دی په سوشل میډیا شوی دی صرف د پی ډي ایم کسان دي هغه صرف دغه پوسټونه کوي چې دا ارزان شو دا ارزان شو ته پریکټیکل راشه د خلکو سرمنې خلکو ویستی خپل منمانمي کوي چې دوکاندار یو خپل یو راج چالو کړی ضروره تپوس کول والا څوک نشته زه اے سی صاحب ته درخواست کوم چې روزه خپل رول ادا کا په تحصیل تنګي کې خپل رول وښایه خپل پاور وښایه د غریبانانو چغې قسم په خدای چې خلک په خودکشۍ مجبوره دي اوس هم راته ګران میلاوېږي ارزاني کم ده خو په نوم باندې حکومت بابا دغسې خبرې کوي وایي چې ارزاني د ارزاني ده خو لکه چا په لاس کې چې کار دی او چې کم څه دي نو هغه د خپل دغه مطابق چې هغه مطلب دا دی د هغه زړه کمه غواړي پکه ریټ باندې خرڅوي موږ ته ریټونه نه دي راغورځېدلي دلته کې مطلب دا دی چې که تیلو وویلی شي چې ریټ راغورځېدلی دی هغه ریټ موږ په هغه سرکاري ریټ موږ ته نه میلاویږي دغسې هر یو شی واخله